قدرمنو کله چې د اختر میاش ولیدل شي یا د اختر اعلان وشي نو یو دوه کارونه دا ډېر ضروري دي. یو خدا چې د الله شکریه ادا کړو، ځکه الله پاک د 14 سپاره کې فرمای لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چا چې زما شکریه ادا کړه په یو نعمت باندې نو هغه نعمت به ول زنورم زیات کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. او چا چې زما د یو نعمت ناشکری وکړله نو الله پاک فرمای زما عذاب ډیر سخت او دردناک عذاب دی. نو شکر به ادا کو. شکر به د دوه وجنه ادا کو. یو به د دې وجنه شکر ادا کو چې الله پاک رمضان المبارک میاش مونږ باندې راوستله او تیرې کړه را باندې او مونږ پکې روجي ونیولې. ځکه ډېر خلک داسې شته چې هغوی به په دې رمضان المبارک کې هم روجي نه وي نیولې. ډېر مسلمانان به داسې روجې به پکې نه نیولې. نو یو به د دې د وجې نه شکریه ادا کو، او دویم به د دې د وجې نه د الله پاک شکریه ادا کو چې یاره مونږ پکې تراویح وکړلې، تهجد هم وکړل، نور عبادات هم وکړل. ځکه د رمضان المبارک میاشت دا ډېر د برکاتو واله ده. نیک اعمال پکې الله پاک په څو چنده اجر ورکوي. د نیکو اعمالو اجر دا پکې الله پاک په څو چنده انسان ته دا ورکوي. نو ډېر خلک به داسې وي هغوی به تراویح نه کړي، تهجد منځ به پکې نه کړي، نور ذکر اذکار به پکې نه کړي، نور عبادات به پکې نه کړي. نو یو په دې باندې الله شکریه ادا کو چې ربه شکر دی چې تا د روجي نیولو او د شپې د عبادات او د تراویح توفیق نصیب. نو یو 2 رکعاته منځ دا به بطور شکرانه ادا کو. صرف 2 رکعاته منځ دا بطور شکرانه ادا کی. او دویم کار هغه به الله پاک ته توبه او استغفار وباسو. استغفار به وایو، توبه به الله پاک ته وباسو. ولی ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله هغه منبر باندې خطه نو آمین 3 کرتی ویلي. نو دا ولی جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام خیره کړی وي. په هغه خیرو کې یو خیره دام ده چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام خیره وکړله چې یا الله چا باندې د رمضان المبارک میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت اونکي چې په الله باندې خپل ځان وبخي، پتا باندې خپل ځان وبخي د هغه عبادات او د هغه نیکو اعمالو په وجه باندې، نو دا انسان دې هلاک شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په آمین ویلو. نو دې وجنا د انسان استغفار وی استغفر الله ربی من کل ذنب وتوب الیه او الله پاک ته توبه باسي. دې وجنا چې یاره اسې نو په رمضان مبارک کې مونږ نه څه داسې کوتاهي داسې څه کمی شوي چې د هغې په وجه باندې مونږ د جبرئیل امین علیه السلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خیرو کې چرته را نشو، یا په عباداتو کې زموږ او ستاسو نه چرته کمی نه شوي. نو په دې باندې به د الله پاک نه توبه وباسو او استغفار به هم وایو. نو دا یو 2 کارونه دا په اخري روزه یعنی د اختر په شپه باندې یا په اخري روزه باندې دا ډېر ضروری دي چې دا 2 کارونه انسان دا لازمي وکړي.